دا یو بوک هړتالي کیمپ لګېدلی دی چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې په پوره پاکستان کې چې د مهنګای کم بره حال دی د غریب چې څونه پریشان دی د وړو ریټونه موږ وګورو ډالر ریټونه وګورو پټرول وګورو نو یو تباهي روانه ده یو مهنګایي روانه ده یو ظلم بربریت روان دی نو د هغې د خلاف زموږ د انصاف زموږ د انصاف سټوډنټ فیډریشن او زموږ د پاکستان تحریک انصاف سټي ډسټرکټ چې کوم عرفان سلیم صاحب دی هغې په قیادت کې دلته کې ناسته شوې ده زه دیو ته مې راجع تحسین پیش کوم چې د سیاست نه هټ کې نه پکې سیاسي پوینټ سکورینګ شته نه څه مفاد شته صرف د عوامو دپاره د مهنګایۍ خلاف صرف دې دپاره راوتي دي ولاړ دي نو زه ډېر زیات اپریشیټ کوم انشاءالله مونږ پی ټی آی ګورنمنټ یو مونږ به تر اخري حده پورې انشاءالله عوامو سره ولاړ یو عوام نه مونږ یو مونږ نه عوام دي مونږ ټول خپلو سره یو انشاءالله چې دا امپورټډ کوم حکومت دی د دې خاتمه او عنقریب ده انشاءالله دا چې چاره اوستې دي د دې په شا چې د چا لاسونه دي د هغې لاسونه هم ډېر زر انشاءالله ماتېدو واله دي او که حاجیان دي که حافظان دي دا ټول د دې د ملک چې کوم د مهنګایي ده دا ټول د دغه قصوروار خلک دی هم دا خلک راوستی دی نو انشاءالله دغه خلکو ته به موږ شکست ورکوو تقریبا د 4 ورځو نه زموږ بوک هړتال کیمپ جاري دی او انشاءالله سبا به هم جاري وي چوک یادګار پېښور کې مونږ ناست یو مونږ به نه خوراک کوو نه بسکل کوو مونږ به نهاره تېروو ځکه چې زموږ د غریب عوام مهنګایۍ نه چې کوم نشي اخیستلی یو شی نشي خوړلی مونږ به هغې سره یو دغه کوو اظهار یکجهتي کوو د وفاقي ګورنمنټ نه هېڅ قسمه داسې څه ریسپانس نشته 0 دی دا ډېر یو نان سیریس یو غیر سنجیده ګورنمنټ راغلی دی چې انشاءالله د خاتمې عنقریب دی چې د دې نه به مونږ د پاکستان بچي آزادو انشاءالله او حقیقي طور باندې به آزادو